والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى سلم. زمونش پگم حدیث بسم الله الرحمن الرحیم په بخاری شریف کې حدیث تحرقا دا تقریبا دیار لزا امام بخاری نقل کړل. هندرو زینو کې لږ مفصل دی او باقی مختصر دې حدیث شریف په اړه کې مرتبه خبره پرون ذکر کړې ده تمهید په شکل. اول وزد جهان او العالم په زمانه د مصطفی کې هغه وخت به حکومتونو یو تبع د فارس حکومت مشر پرویز او لقب کسرا او خسرا او د مملکت درونو مشر هرقل او لقب قیصر. روم حکومت عیسایانو او د فارس حکومت آتش پرست او مجوسیان. باورمیز کې مذهبي منافرت بمو او حکومتی منافرت او نو 602 سنه عیسوی 602 تر 614 پورې د دې په منځ کې ډېر جنگونه شوي. حضور مبارک چې پیغمبر کېده نو 610 سنه عیسوی د هرقل بادشاہ په دوران کې حضور پیغمبر شوی او د هرقل د بادشاہ په دوران کې وفات شوی. هغه یو د اشکال حکومت کړه او د نبی کریم پیغمبري اسه کم دیر اشکال نو دا موده کې دن نرا نقشه ته جوړ کړو. دا واره حکومتونه چې دا تابع د دوی وو. خدای پاک د پیغمبر د انتخاب د پاره دا ځای منتخب کړی چې د دوه حکومتونو د تسلط نه آزاد شبلور علاقه د حجاز مقدس ایران باوی دا زمانه او روم باوی دا زمانه په حقیقت کې د یوم نو آزاد قبایلی جندو پدې کې څه خاص د دنیا سيزونه نور یوم پکې رغبت نه لره خاص ته پورا قبضه کولو. یمن لا زرعی ملکونه هغه د ایران تابع او سعودي عرب حجاز لیکي شینو شګي او غرونه وچ او سم پکې سنشته. دا خدای شان چې بازارونه وګورل دا تازه میوه او تازه ترکارې او بهر نشته. یو حکومتم پکې رغبت نه کا نو خدای د پیغمبر د انتخاب لپاره دا ځای منتخب کړ چې د حکومتونو تسلط نه آزاد. ممکن ہے چې دعوت پلاره کې به معنی موجود. نو یو ځل فارس پرون سره جنگ وکړ نو د دې ډېر خلک یې مړ کړه، پادریان یې مړ کړه، بیت المقدس یې واش، عراق یې واش او غلې صلیب د سرو زرو چې بیت المقدس کې ځوان دا غیم ته یو هرقل ته شکست پاش ورک. نو دلته به کافران د مجوسو په غلبې خوشاله دل مسلمانان به نصارا سره داغي په نسبت لګه همدردي و ځکه دا ورته اقرب ناس لیکن دعوه خود توحید کی نسبت دزان یا پیغمبر حقیقت اکر مجوس خویسنو نو ده هرقل منخت کرده و چیز با ایران نبدل علم نو بس بدلی پیواش پا 614 کی سخت دهو بے ورپسی بدل پیواش رستو تا غرازی تی پورا فتح اکڑا چی پا کمر از بدر کی مسلمانانو کرده و پا کافران مسلمانان خوشحال شو. الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. بدر کې مسلمانان غالب شو په کفارو او د رومیان غالب شو په مجوس. نو هرقل نظر کړو کما تخدای پاک دوباره خپل علاقه راکړه زبد حمص نه بیت المقدس سپور پیدل زم اول تبع عبادت کو. لیکن بیت المقدس د درو قومونو یو مذهبي ځای مسلمانان د معراج په حیثیت او د قبر اولا په حیثیت او معواد انبیاء کرام په حیثیت عزت کوي او يهود الته دیوال دغه جدار المبکا وي او دغه خپل دار الخلافه ګڼي پدغه وجه عزت او عیسایان عیسی علیہ السلام ته قبر جوړ کړل او نیه ګرځا هغه ته قیامت ګرځا وای دا غي د وجه نه عزت کینې دریواره مذهبي قومونه د بیت المقدس په حصول کې رغبت لري.
اوس دا حمص نه بادشاہ را روان شو پس محمود کې راغلی پتا نه لګي او حضور مبارک چې د حدیبیې د واقعې نه پس راغی او صلح وشو د کافرانو د مسلمانانو په منځ کې نو خطونه لیکلې شروع کړه دا دویم مقدمه ده بادشاہ ته هرقل ته خط لیکلو خو برای راست به بادشاہ ته خط نه ته اول بلاوی او علاقی گورنمنت ته لاړ بیا به بادشاہ ته خط مناسبونو پیش کول نو بصره یو علاقه ده او کلی دی هغه زمانه کې دی وړو کلو ته مخاري ویل کې بصره ته ځتل هلته یو پیغمبر خفت الیسع علیه السلام نو دا د گورنمنت ته لیکلی والی بیت المقدس ته دا خط ورسو چې کوم وخت هغه راغله او هغه استاد یې مولوی بادشاہ چې خط وکړه نو حیران شو نو بیا دا نور اقتصاد دا دوه خبرې نو دا د حضور مبارک خط او استاد چې ملاوېده بادشاہ سره نو دا د بیت المقدس په ښار کې ملاو شوی او هغوی دغه وخت کې د جشن د فتح او د ادا د نظر لپاره راغلي کني دارو خلافه بنیادي اټلی چې اوس ورته فاتیکان و یا ویټکن سټي او عارضی دارو خلافه حمص و نو کله به حمص کې او کله به ویټکن سټي کې فاتیکان کې نو چې خط تللی نو بیا دا قصه شوی دا د حدیث پس منظرو او دا حدیث په درې جملو مشتمل دی درې منظره دي پکې اول نګوره ما با سفیان بن حرب الذين وكان من الناطور ما دوم منظر دی دا قصه او پس یو څو کرفه پس د شپږ کرفه پس دا څنګه کتابه تر اخر د حدیثه پورې بابران منظر دی دا قصه د حدیث شریف کې درې ټوټې دي درې منظره دي په ترتیب یې خیال ساتئ دا دویم منظر په حقیقت کې اول دی د اول نه وکان من الناطور ثم كتب پورې دا جمله په واقع کې مخکې ده دا قصه مخکې شوې ده او دا رنده جمله ورپسې ده او ثم كتب دا آخري منظر دی نو دا دویم اول دی په اعتبار د واقع سره او دا اول دویم دی په اعتبار د واقع سره او دریم په دریم دی په خپل ځای کې نو درې منظر یې د قصې ښه یو د اول د حدیث نه کان ابن الناطور پورې دویم د ابن الناطور نه تر ثم كتبه پورې بیا د ثم كتبه نه اخره پورې نو دا دویم په واقعه کې مخکې ده د هغې خلاصه دا د راځي پکې چې هرقل بادشاه راورسېد د خوشحالۍ په سلسله کې او جشن د فتح مناوی عبادت کوي نو یو ورځ پریشان و سهار راپاسې پریشانه طبیعت یې لوټ سوټو نو چاته تپوس وکړه چې دا ولې پریشانه دا خو د خوشحالۍ موقع ده دومره عظیم او فتحه درکړه خدای پاک یاره بېګا مې ستورو ته کتل نو د ستور راته معلوم شو چې په یو برج کې یو ځای شو نو چې یو لویه خطرناکه واقعه را روانه یو خطرناکه حادثه را روانه دې مجنونو او کاهنو او عالم د پخوانو کتابونو نو بېګا مې نجومو ته کتل هغې نه معلومېږي چې سلمي ناشنا واقعه را روانه نو بادشاهانو سره خو دا فکر چې یو واقعه خو دومره تېره شو چې زما ملک واغېستی شو بله دا راغله چې ما واغېسته اوس که بله راغله او خطرناکه معلومېږي زما نه دا ملک دوباره جوړېږي نو داسې معلومېږي چې د یو قوم بادشي را روانه ده په دې ځای چې د هغې علامه دا ده چې خطنه به کوي سنتي نو ګوره سنتي څوک کوي هغې بغیر د یهودو نه بل څوک نه کوي هغې ته عرب نو معلوم ځکه عرب جزیرة العرب نوم دی دا نور عرب خو وروسته عرب شوي دي څه پروا لري لږ لږ قوم دی بس حکم وکړه ټول بیا قصه راغله بادشاه ته خط راغی د وی هغه بادشاه وی دا وګورئ دا سړی وي دا خو عربي دی وی ګورئ سنت دی که نه وي سنت دی وی د دې قوم بادشاه را روانه داسې د بلا بچي نو بیا ثم كتب هرقلو بیا هرقل یو خپل دوست او مرګري او عالم ته خط ولیکه چې دغه شان قصه د هغه وی دا خو ټیک پیغمبر دی او صحیح دی او ایمان نه وړه ده سره یاره شوه که ما ایمان نه وړه قوم مې وجنې نو بیا یې امتحان یو شکل یې کړ نو ټول ارادې او دلچسپۍ د ایمان وې
خدای ورته هدایت ونکړ بادشاہ یې خوښه کړ نو بادشاہ د یری او د قوم د یری چې ما به مړ کې ایمان یې راونه کني خو علم ورته حاصل و چې دا پیغمبر دی او دا وینا حق ده او دا هغه پیغمبر دی چې عیسی علیه السلام د په باره کې بشارت کړه په انجیل کې دی چې فارخلیتس په زمانه رستو راځي نو فارخلیتس یونانی لفظ معنی د احمد او په تورات کې محمح برازي زمانه پس معد برازي کله محمح کله معد کله ماز حضور پاک ته معد محمد او جب جدانا لکه عیسی علیہ السلام ته یونانی و عبرانی کې یسوع وای موږ ورته عیسی وای او موسی علیہ السلام ته په خپل جبه کې موشی وای موږ ورته موسی وای نو جبه په بدلیدو الفاظ بدلیږي نو دا د حدیث درې منظره شوخه دا به مخ کې دی دا مخ کې میانس کې دی رسته نو څه ته وکړي ته معنا ته نکات او حکمت عبد الله بن عباس وای چې ماته ابو سفیان ابن حرب ویلی ابو سفیان ابن حرب دا د حضور مبارک نه لس کاله مشر او دا ابو جهل د قتل نه په بدر کې بیا ټول جنگونه د اسلام خلاف د کړي دی مشر نو قیادت د پلاس کې دی مشر او د عربو فتح د مکه کې اسلام راوړل غزوه د طائف کې یو سترګو لګېده مې په جنگي یرموک کې بل سترګه لګېدل او به زامنو ته ترغیب ورکړو د جهاد او ارمان زمانه زمانه د اسلام په مقابله کې تیر شوه اوس بډای نوځي اول یزید بن ابي سفیان والی د شام چې هغه وفات شو به حضرت معاویه صاحب والی دا عمر صاحب کو نو ابو سفیان بن حرب د ویل دا واقعات په زمانه د کفر کې لیدل ده تحمل د زمانه د کفر دی اده په زمانه د اسلام کې نو دا دې چې څه واقعا وای کنه دا هرقل سره د مکالمه خبره دا د کفر زمانه او اده په اسلام کې کړه نو کلام حجت په هرقل خبر راولې جماعته فی رکب من قریش په داسې حال کې چې موږ یو جماعت کې د قریش بادشاہ ته چې دا خطر ورسید کنه نو د قتل وی د عربو سوق ګوره دلته سوچتاو کنه نو چا ورته په غزه کې او قافله ست تاجرانو ځکه د مکی کافرانو په جنگ کې یمن ته تل وړي کې په غزه او اسقلان ته تل په خوانه استلا کې دا ټول شام اوس پکې د درې ملک جوړ اسرائیل پکې جوړ دي اردن پکې جوړ دي لبنان پکې جوړ دي او د شام لګه حصہ کې سوریا ته سوریا وای نو په خوانه استلا کې دا ټول علاقه شام نو فلسطین نوم کم راځي شام مې ورته لیکل نو ګوره شام کې ناری غزه او اسقلان کې موجوده وخت اوس مصر سره راوي اوس فلسطینیانو سره راغلو چرته عرب نو موږ تجارت کې تلو نو دا بیت المقدس راستا دراغه چې بادشاہ سلامت پوسټي یو زه حیران شوم چې خدای بادشاہ ما تاسو ما سره چې څومره مرګري ټول لال فی رکب جماعت د شتر سوارانو ته جمع دراکب لکه خیر جماعت د اسب سوارانو ته نو رکب جماعت د شتر سوارانو ته قریش قوم دی د قرش نه ماخوذ دی قرش کسب ته وي تجارت ته وي او قریش د یو کبم نوم دی قوي په دې دریابونو کې اوسېږي چې دا نور مایان خوري دا قوم غالب په عربو کې په نور قومونو نوم یې قریشو او تاجرانو او د پیسو خاوندانو نو په مناسبت سره نوم قریش راغلی اوس عربو کې پیسو ته قروش وي قرش معنی انا قروش عندك قروش او لا ما غنمي ولا ریال روپے ته وي او لاندې پیسو غټو پیسو ته چې شي وي هغه ته قروش وي او به هر قرش کې 15 وي هغه ته حلاله وي نو په یو ریال کې سل حلالي او شل قروش عشاری نظام دی وکانو تجارا بالشام من دغه وخت تاجرانو د شام پس مکه کې مارته غزه او اسقلان کې فی المدة التي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم ماد فيها ابا سفیان دا زمانہ چې حضور صلح کړو د ابو سفیان سره او د کفارو د قریشو سره
دا حدیبی صلح و شپل سکار دری شرطو پکی بنیادی. اول دا چیو بل سر با جنگ نکو لسکار دین دا کتاس سر سکمرگی یا بتاس سر داغی حکم ستاسو دستاسو دا حلفاو آمون سر چه سکمرگی شی داغی حکم زمونگر. درین دا که زمونگا سک در اگر چه ستاسو پا دینی واپس کوئے بے او که ستاسو نسو کراغی او ستاسو نمون بنو واپس کو مسلمانان پا دے شرط خفاو حضور پاک پہ خیر زمونگا چه سک لاشی مرتد دی خدای دی پتد در ہوئی او که داغی سک راشی ورکو بے خدای باغل صلاح را صلح پیدا کی احمد اللہ واش کتاب صلح کی او دا پکیو چه سخ کال با عمرہ نکوی زیب آئندہ کال براده دا سلورم شرط خو مسلح بنی معمولی اسلحه و در سرک اندری رزیبتی روی و بیا بزه بنی معاهده وی دا زمانه و چه صلح کرده و سید الکائنات دا ابو سفیان و دا کفار و قریش فاتوه اتو دا تاجران دا قریش ران البادشاہ له وهم بیلیا دا وحکت پا ایلیا کی ایلیا بیت المقدس ہوئی یا ایل خدایتو یا مانا مدینہ نو ایلیا مدینة اللہ دا خدای خاص عرب برتا القدس ہوئی انگریزان ورطا یروشلم ہوئی یہودیان عیسائیان یروشلم مسلمانان القدس آپ بخوانا جبا کی ورطا ایلیا ہوئی بحادیثو کی دا ایلیا نملے اما حدا چه اما سیب لکلی و دا سفر نیودس سارا التما کتلی و بیت المقدس کی نو آغی کم ایلیا نملی کلی ویداغ معاہدہ دا چه عمر امیر المومنین دا سفر نیودس او دا اہل ایلیا سرکی نو ایلیا ماتے مقدس خواهد در وارو قومون مچورن فدعاهم فی مجلسه من گیرو استقبل مجلس تا هرقل وحوله علماء الروم او چاپیرتی درون دا مشرانو دا غطایتو دا غلو اربعپان ملکان وزیران جشنو کن ما اول خوی چه روستو نو خاص ویٹن درون کی کینو رو انتظارگاہ کی لیکن بادشاہ تا خداوارا سکنو ورسی ما اولی پہ انتظار کینو رو صبرو کی ثم دعاهم دیر اوغستو خصوصی مجلس تا چکم کی بادشاہ ناس نا اول بلنا و انتظارگاہ تا دا دیم بلنا و مجلس خاص تا و دا ترجمانه او مترجم امراوست ترجمانه سلیتا ہوئی چه نقل یو لغت کی بل لغت لیکن دی جب جدا سوریا جب سیریا غیتا سیریا ہوئی سوریانی او دا عرب عربیو نو ترجمان پاکی منز کی ناس اس طول وزیرانم ناسی دربارو لگے او دی دا سونرو ممحکیوائی ایوکم اقرب نسبا بهذا الرجل تاسو که دا نسب پہ اعتبار سوک نزدید دغی سریتا اللذی یزعم انہو نبی چاگه دا گمان کی چیز پیغمبر ہے دا مدعی دا نبوت تا دا نسب پہ اعتبار سوک نزدید عجبا اخیار دے اول خدا دا نسبی سریتا دا نسب والا خلق خمعلومی نزدید سریتا باجور تا دا باجور ملیان معلوم دی مونگ دسا معلوم او لغمانی تا دا لغمان ملیان معلوم دیندہ چی دا نسب تا پوس پمتے کئی نسپکاوی نشی کولی دا دشمن پہ حیثیت ذکا چی کراغا دا نسب سپکاوی کی خدا زانو سپکاوی کی خال ابو سفیان و اماوی زمیز دیم فقلتو انا اقربهم نسبا زمیز دیم دتا نسب فقالت دوه منی دی ما ترانز دی که دا سے پلین ادرول یقول اس کسانو یا سوالله سیا تو کم وی دا صح پا شکل ادرولو دا یو بل شاعت چه یو بل تسترگو کی نگوری آزی طولو کی مخ کی ادرولو وقربو اصحابهو او الى مرگری ورطا شاعتا کے فجلوه من دا ظهره شاعتا ورطا ادرولو چه یو بل تسترگو کی نگوری ثم قال لترجمانه بادشاہ پل ترجمان تاوئی قل لهم دی نور مرگرو تیوائے انی سائل هذا عن هذا الرجل زبا ددنا دغی سلی تو بارکی تپوس کم دا چیزان تا پیغمبر وی فین کلبنی فکذبوه کدرات دروغ وی نو تاسی تکذیبو که چی دا دروغ دا ابو سفیان وی دا سی حیران کرم
پبو کې گیر کړ. والله لولا الحیاء ځکه دې دغه وخت کې کافر دی او سخت دشمن دی. نو دوی قسم دې که شرم نه وي من ان یاسروا علی کذبا چې دې به زمانه نقل کوي درو. زما په دې مرګورو یقینو چې دې مجلس کې خو به تکذیب نکړي او بیا چې بل دې تلاش نه به وي فلان کتاب په فلان کې ځای کې درو ویلو او عرب په درو او په شمتیا دې سخت بد ګڼي. نو لکذبت عنه کدا شرم نه وي چې رستو به زمانه دروغ نقل کوي نو لکذبت عنه ما بندغ خپل پیغمبر په باره کې دروغ نقل کړی لکذبت فی الحکایت عنه لکذبت فی الاخبار عنه ما بدروغ ویلی وی ددنه. ثم كان اوله یا ثم كان اول بیا شان داو چې اول تپوسې داو یا اول تپوس د زمانه داو ان قال دیوش کاولو اسم کن ان قال خبر شو او کاول ظرف مقدم کی خبر بش او ان قال ثم كان ان قال اول ما سالني عنه اول وینه دا وکړه. قال كيف نسبه فيكم دا به ترجمانی کوله او ټول مجلس ورته وکی خاص او د دې مرګورم مردا وکی. قلت فينا زون سبت وی دا سړی د نسب په اعتبار څنګه دی پتا سکے ما ورته زون سبت د لوی نسب خاوند دلته تنکیر د پاره تعظیم دی ښا ان زون سبت عظیم ځکه عربی دی هاشمی دی قرشی کی هاشمی دی خاندان خلیو عبدالمطلب سے خود عرب مشر نکو او متدین او سردار. قال فعل قال هذا القول منكم احد قد قبله دا خبره دنا مخ کې چا کړی دا ور لست پوسونه کړی دی د دې هر تپوس په خپل حکمتونو او رازونو په خپل بیان کې رست تاسو باندې دا داسې بادشاہ چې اول د وټونو د انتخابات دا جوړ کړی او اول قوانین د مادو په شکل کې دلی کړي دربار او برجې پکې په برجو باندې ماده د قانون لیکلې نو قانون د دفعات په شکل کې او ټونه د انتخابات په شکل کې دا اول د دې ایجاد د هرقل. قلت لا ما وینا ندنه مخکې دا وینا چانه وکړه. قال فعل كان من آبائه من ملك د په پلار نکونو کې څوک بادشاہ تیر شوی دی. قلت لا ما وینا عرب قبائلی جندو بادشاہ پکینو ہر قبیلہ خپل حکومت. قال فاشراف الناس اتبعوهم ضعفاهم سرداران ور پس روان دي کہ کمزور یعنی عام تابعین سوت. قلت بل ضعفاهم کمزور ور پس روان دي غریبانان زمیندار غلامان. اشراف کی خلقو ان دنیا اشراف لکه حضرت عثمان عبدالرحمن ابن عوف ابو بکر صدیق عمر سے دا خو اشراف الناس خدا نور کو غریبانانو نو په اعتبار د اکثریت سره وي. ضعفاو کې تکبر نه ناغي قبول له حق زرکه او مالدار چې اقامه خلی او ځان توخيار وي ناغي حق نه وي. واذا اردنا نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فقال ان قول فدمرناها تدمير. امر دویلو کنا غلی الاغنیاء هم الاغبیاء. قال يزيدون ام ينقصون سات پسات زیادی کی کمی رس پر زیادی کی کمی. قلت بل يزيدون ما رس پر زیادی. قال فعل يرتد احد منهم سخطة لدينه یا سخطة لدينه آیا مرتد شوی دی دوی کی او کس که سخته شنو سخته کراهیت دا وی بد گانل دا دین دا وجنه یعنی دین ورطا بد خکارشی دا دی وجنه سوک مرتد شوی یا سخطة لدينه سخطه غضب دا وی غضبا علی دینه دا خپل دین تا پقارش دا مطلب یو دا سی سوک مرتد شوی دی چی دی دین کی ورطا خرابی خکارا شوی دا سی سوک مرتد شوی دی چی دی دین تا غصه شوی یعنی یو دا اغراضو دا پارا مرتد کی دلی دا شزی دا پارا دا پیسو دا پارا دا انگریزان دی وقت دا خلق چی مرتد کئی او دی غریب ملکونو تیزیات توجه دا لکه بنگال تا بنگلادیش افریقہ کی ملکونا افغانستان
او نور ملکونه دی کې دا غریب خلک په خپل جال کې راولي، چاله پیسې مقرر کړي، چاله تنخواګانې، چاله نو یو د غرض د پاره مرتد کېدل دي، د ښځې د پاره ډېر عرب کافر شوي دي د ښځو د وجې، او څوک د پیسو د خاطر 5,000 روپۍ ورکوي. د شمالي اتحاد کې ډېر عیسایان شوي دي، ښځې او سړي دا دلته چې راغلي یو له 5,000 مقرر کړي. دا ما په خپله لیدلي ده. یو سړی پیدا کړي هغه له غټه تنخوا مقرر کړي، نو هغه دا نور سړي او ښځې وله راولي. نو هغې وایي څوک نو یو د دین د کراهیت د وجه نه کافر کېدل چې دین کې ورته څه خراب شي ښکاره شي، او یو د لالچ د وجه نه مسختة لدینه کراهیة لدینه ونفرة منه او سختة لدینه غضبا على دینه وموجدته على دینه بعد ان يدخل فيه پس داخل دوه. دا زمون علماء دا چې څوک مرتد شوي دي دا د لارې نه مرتد شوي دي، یعنی دوی پوره د اسلام په حقیقت نه دي پېښ شوي، کني نو به مرتد شوي، لارې نه واپس شوي دي. من بعد ان يدخل فيه چې په دې دین کې څوک داخل شوي دي بیا ته مرتد شوي. پرونه تاسو یو چا یاد یو عیسائی مسلمان شنو، به عیسائی شو، به مسلمان شنو، اوس به عیسائی. یو عیسایان دا سکولې سره دا دلته بسونه دا د چې دی ناخذ میریم عیسایانه ناغی بے دوباره عیسائی کو زبر جنې مګورم او پیسې هم درکو نو په خود او په پیسو خو کېږي خلک. قلت هو فينا ذو نسب ها قال بعد قلت لا ما داسې واقع خو نه ده پېښه شوې. یو کس مرتد شو عبید الله بن جحش، هغه د حبشې د بادشاه ښځه لیدلې وه، په هغې مین شو، د هغې په طلب کې دغه شو دی په هغې سحر وکړه، نو په دې عضو مخصوص کې پړسېدل لاله، هغه مردار شو، هلته مړ شو. نو قال فعلا په ښځه عاشق شو. قال فعل کنتم تتهمونه بالکذب، د دې وینا نه مخکې په دې مبارک شخص چرته تاسو تهمت د دروغو لګولی دی.